बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ایټا سلیبس د انګلیش والا په انګلیش کې به څه شی راځي، نو په دې کې به سنټنس، کلاس، فریز به وي او ټایپس به وي. پارټ آف سپیچ به وي چې په هغې کې ناون، پروناون، پریپوزیشن، ایڈجیکټیو، ورب، ایډورب، کنجکشن او انټرجکشن به وي. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ड्स भी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस भी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी. नो द टोल ना पहले मूंग पदी की कवर को फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच दे द مونږ سره یو جملې ته، یو سنټنس ته چې کوم دی خپلې خبرې ته ښکلا ورکولو دپاره چې کوم دی مونږ فیګر آف سپیچ یوز کوو. د 9-10 ایگزام مطلب سکول لیول دپاره او د کمپیټیټیو ایگزام دپاره هم دی. سیمیلی څه ته وایي؟ سیمیلی وین وی کمپیر سمثینګ وذ انادر تھنګ، چې کله مونږ یو شیز د بل شیز سره کمپیر کوو نو دې ته مونږه سیمیلی وایو. فار ایگزامپل مونږ سره یو سمپل جمله ده، he fought bravely. ٹھیک شو جی، دا مونږ سره یو سمپل جمله ده. he fought bravely، هغه ډیر بهادرۍ سره چې کم دی او جنگیده. ٹھیک شو، نو اوس مونږ سره د اگزامپل د سیمیلی به څنګه راځي؟ نو په سیمیلی کې مونږ سره دا د کمپیریزن دپاره دی، کمپیریزن دپاره دی، او په دې کې مونږ سره اکثر ایز یا لایک د دې په وجه باندې مونږ کمپیریزن کوو. فار ایگزامپل مونږ سره همدغه سمپل جمله ده، دا مونږ سیمیلی ته کنورټ کوو. نو چې سیمیلی ته کنورټ شي دا جمله، نو دا به داسې شي: he fought like a lion. वो शेर की तरह लड़ा، वो शेर की तरह लड़ा. یعنی مونږ چې دی د یو شیز کمپیریزن وکړو د بل شیز سره، د یو کس کمپیریزن مونږ وکړو د شیر سره چې دا د شیر په شان دی. لایک یا ایز هم لیکلی شي، ایز یا لایک. he fought as a lion یا he fought like a lion. वो लड़ा शेर की तरह، یعنی مونږ چې کوم دی نسبت وکړو، کمپیر وکړو د شیر د یو کس سره. اوس مونږ چې کوم دی بل اگزامپل ورکو. بل اگزامپل مونږ سره دی یو کس ډیر سلو چې کوم دی ګرځي یا ډیر زیاته سلو وي، نو که سمپل ساده جمله کې مونږ هغه کوو نو he run slowly، he run slowly. دا مونږ سره سمپل جمله شو. اوس که دا مونږ سیمیلی ته چینج کوو نو بیا به مونږ څه کوو؟ نو هغې کې به مونږ لیکو چې he run like a tortoise. هغه چې دی د ټورټویز په شانتي کې، د کچوې په شانتي کې سلو دی. یعنی مونږ کمپیریزن د کچوې سره وکړو چې دا کس دومره سلو ګرځي لکه څنګه چې مونږ سره کچوه ګرځي، شمشتۍ ګرځي. نو he run like a tortoise. او دې کې he fought like a lion. نو دا مونږ سره د سیمیلی اگزامپل شو، او اکثر دا چې کم دی په کوېسچنز کې ریپیټ کیږي. ښه، بل دی مونږ سره میټافور. میټافور we named it direct with which we compare it. مونږ یو شیز د بل شیز سره کمپیر کوو خو ډایرکټ ورله هغه کوالټي ورکو. په دې کې خو مونږ وویلي چې he fought like a lion، نو په دې کې به مونږ څنګه مونږ په دې کې چې کوم دی ډایرکټ وایو چې he is a lion in fight. he is a lion، دا خو لکه شیر دی
دا خو شعر دی، په هغې کې مونږ ویلي چې دا خو سم د شعر په شانتې کې جنګېږي. بیا مو ویلي چې دا کس چې کوم دی د کچوې په شانتې کې ګرځېږي، په شانتې کې مطلب د هغې په شانتې کې. او دې کې څه وایو؟ دې کې مونږ ډایرکټ ورله هغه کوالټي ورکو. He is a lion in fight. He is a lion in a fight. دا خو لکه شیر دی په جنگ کې. اور بیا بل اگزامپل مونږ سره he is a tortoise. اوس مونږ دا ډایرکټ ورته ویلي چې دا ډایرکټ tortoise دی، دا ډایرکټ کچوا ده. he is a tortoise in running. دا او چې کوم دی بیخي کچوا ده، دا بالکل کچوا ده په رننګ کې، په منډه کې دا کچوا ده. نو دا موږ سره میټافور دی. په میټافور کې موږ ډایرکټ د یو شیز کوالټي چې کوم دی بل ته اساین کوو، او په سیمیلی کې موږ کمپیر کوو چې دا او چې کوم دی جنګیږي لایک لاین په شان دی، او په دې کې دا ډایرکټ چې کوم دی لاین کوالټي مورله ورکنو، دا میټافور. دینا پس مونږ سره personification when we put living thing person qualities in non living thing. چې کله مونږ د یو جاندار شیز کوالټي که هغه مونږ سره انسان وي او قبل څه جاندار وي، د جاندار کوالټي د لیوینګ تھنګ یعنی د جاندار کوالټیز چې کله مونږ ورکو نن لیوینګ تھنګ بے جان شیزونو له، د جاندار د لیوینګ تھنګ کوالټي یعنی مونږ ورکو نن لیوینګ تھنګ بے جان شیزونو له، نو دیتا پرسونیفیکیشن وي. فار ایگزامپل مونږ سره ایگزامپل دی the stars were playing hide and seek. Hide and seek with clouds. اوس په دې کې موږ دا خبره کوو چې ستوري چې کوم دی هغې پټپټونې لګولې، هاید اینډ سیک پټپټونې لګولې دی څه سره؟ اوریځې سره. ستورو پټپټونې لګولې اوریځو سره. نو پټپټونې لګول خو چې کوم دی جاندار کار دی، انسان یې کوي، ماشومان چې کوم دی لوبې لګي او پټپټونې لګي. نو موږ څه وکړو؟ بېجان شیزونه ورکړو چې ستوري چې کوم دی پټپټونې کوي، نو خو بېجان دي. نو د لیوینګ تھنګ کوالټي د جاندار کوالټي موږ بېجان ته ورکړه، نو دې ته موږ personification وایو. دې ته موږ personification وایو. اوس بل اگزامپل موږ ورکو. نو بل اگزامپل موږ سره دی the fire swallowed the whole jungle. یعنی اور چې کوم دی هغې تیر که فارسٹ یا جنگل، فارسٹ یا جنگل یو شی دی. د فایر اور چې دی تیر که، سوالوډ مطلب نګلنا مطلب تیرول، تیری که د هول فارسٹ ټول ځنګل یې تیر که. نو اوس تیرول خو چې کوم دی دا خو د انسان کار دی، ټیک شوه. او دا مونږ څه شي ته دا کوالټي ورکه؟ دا مونږ دی اور ته ورکه چې دی اور تیر که، سوالوډ د هول فارسٹ ټول ځنګل یې چې کوم دی هغه یې تیر که. نو دا مونږ سره پرسونیفیکیشن کې راځي. الټریشن it is a repetition words. دا مونږ سره repetition words دی having same initial consonant sound. dreams die نو دا پهلنی لفظ هم ډی دی او د دې چې کم ورډز پهلنی کم الفابet دی نو هغه هم ډی دی. نو دا ډی او دا ډی، نو دې ته الټریشن وي. دا ریپیټیشن شو، کانسوننټ لفظ چې کم دی ریپیټیشن شو،
دو ځلې دواړه کانسوننټ دي د دې ورډ پیرنی الفابیټ هم ډي دی او د دې هم ډي دی. همدغه شان دي کې موږ سره بل داسې لفظ کوکا کولا نو دو ورډز دي دو الفاظ دي او پیرنی چې کوم الفابیټ دی موږ سره یو شانتی دی نو دا موږ سره الټریشن کې راځي. همدغه شانتی کې موږ سره امریکن ایرلاین امریکن ایرلاین نو په دې کې موږ سره په دې ورډز کې پیلنې الفابیټ ا دی او په دې کې الفابیټ ا دی نو دیتا الټریشن ورډز وي. او همدغه شان دي کې بروکن وینګډ broken winged bird broken winged دا یو لفظ شو او bird دا بل ور شو. نو د دې لفظ پیلنې الفابیټ هم بی دی او د دې هم اصل کې موږ سره دا ډریمز ډای دا هم موږ سره د لسم په کتاب کې چې کوم دی سبق دی پاره کې دا راغلی دی او broken wing bird چې کوم دی دا هم د لسم د کتاب نه موږ سره ورډز دی او دا پکې راغلی دی او تاسو هم پکې کړی نو ځکه دا ماده کې د لسم د کتاب نه راغستی دي. خا اوس موږ سره دی هایپربولا هایپربول ای دی دا هایپربول از ان ایگزاجریټډ way of saying something یو شیز چې کوم دی بڑا چڑا کې بولنا. د دې اگزامپل دی موږ سره I have told you million times I have told you million times I have told you million times ما تعالی چې کوم دی لکو ځلې ویلې زرګو ځلې مې درته ویلې چې دا کار وکا اصل کې خو مونږ ورته لکو زرګو ځل ویلې نه وي خو یو خبرې له چې کوم دی مونږ زور ورکوي. بل اگزامپل دی I have not met him since ages. I have not met him since ages. صدای تیر شو چې زه د سره نه مې نو زما خو دومره عمر نه دی چې سل کال او 200 کال تیر شو چې زه نه سره مې خو دې خبرې ته چې کم دی زور ورکول لا چې زه نه مې ملو شوې دې خبرې ته زور ورکول د پاره چې کم دی مونږه دا سینس ایجز استعمال کو چې صدای شوي زه د سره نه مې ملو شوې.